ګورئ ګاونډي ته کله هم تکلیف مه ورسوئ. ده ته ایذا مه ورسوئ. د ده د تکلیف سبب مه جوړېږئ، ذریعه مه جوړېږئ. ځکه چې دا هم په حقوق العبادو کې راځي چې ګاونډي د تا د تکلیف نه بچ وي. هغه ته تکلیف مه ورسوه. صحیح مسلم کې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دا روایت نقل کړی ده. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره. چې څوک په الله تعالی باندې ایمان راوړي او د آخرت په ورځ باندې ایمان راوړي، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره، د خپل ګاونډي ته تکلیف نه ورسوي. ګوري که چیرته د ګاونډي ته تکلیف ورسوه نو تا د بنده په حق کې حق تلفي وکړله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه حدیث کې مخته بیانوي: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. وایي د بنده حق دا هم ده چې دی د میلمه احترام وکړي، د میلمه اکرام دی وکړي. چې څومره د انسان استطاعت وي، توفیق وي، نو دته پکار ده چې د خپل حیثیت مطابق دی د میلمه احترام کوي، د میلمه عزت کوي، د خپل حیثیت مطابق ته خوراک ورکوي، رهایش ته ورکوي، د احترام دی کوي. دا هم د بنده حق ده. او بیا فرمای: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسکت. وای دا هم د بنده حق ده چې دی چیرته خبره کوي د خیر خبره دی کوي، او که د خیر خبره نشي کولای خاموشي دی اختیاروي. نو ګوره د بنده درې حقونه دي په د یو روایت کې بیان شوي دي. اسه خو د بنده نور حقوق په یو روایت کې شپږ بیان شوي دي، خو په دغه روایت کې درې حقوق پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیان کړي دي. اول حق دا ده: فلا یؤذی جاره، چې ګاونډي ته تکلیف مه ورکوه. فلیکرم ضیفه، د میلمه اکرام کوه، احترام یې کوه، ادب خیال یې ساته. او درم تشی ده: فلیقل خیرا او لیسکت، که چیرته د خیر خبره کولی شي کوئ، وګرنه خاموشي اختیار. نو ګورئ دا د بنده حقوق دي. د بنده حق دا هلته تا ته معاف کېدلی شي چې ته هغه ته حق ادا کړې یا هغه نه د معافي مطالبه وکړې، هغه ته معاف کړي، تا ته خپل حق معاف کړي، بس ته معافي. او که چیرته هغه ته معاف نه کړي او حق ورته ادا هم نه کړي، نو حقوق العباد کله هم نه درته معاف کېږي. البته حقوق الله د الله تعالی حق چې کومه ده، هغه چې یو انسان توبه وباسي د زړه د منځ ده، نو الله تعالی هغه خپل انسان معاف کوي، بنده معاف کوي. الله تعالی بنده په خپل فضل او کرم سره رحمت سره هم معاف کولی شي. نو ګورئ دا د بنده حقوق دي، هر انسان د دې ډېر زیات خیال ساتي.